بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 31 نمبر درس دی، یو دیرشم نمبر، او ان شاء الله نن به موږ د اسم دوه قسمونه وایو. یو ته د اسم دوه قسمونه دي، یو ته اسم متمکن وای او یو ته اسم غیر متمکن وای. ته اسم دوه قسمونه دي، یو ته اسم متمکن وای، یو ته اسم غیر متمکن وای. دا اسم متمکن چې دی کنه جی، دا معرب دی. اسم متمکن معرب دی. اسم متمکن معرب دی، یعنی دریوانو حالتو کې دا بدلیږي را بدلیږي. حالت رفعی کې یو شکل کې وي، حالت نسبی کې بل شکل کې وي، حالت جری کې بل شکل کې وي. خو دې کې یو شرط دی. په دې کې شرط دا دی چې بعض علما وایي چې یاره دا کله دا کله عامل موجود وي که نه، نو بیا به دا اسم متمکن دا به بیا معرب وي. خو چې کله عامل نه وي او په ترکیب کې نه وي که نه، نو بیا به دا مبني وي. دا بعض علما وایي. ټیک شو جي. او اسم متمکن چې دا معرب هم دی او د مبنی الاصل په شانتې نه دی. د نه مخکې درس کې موږ مبنی الاصل وي چې درې څیزونه مبنی الاصل دي، یعنی بنیادي مبني دي. یو فعل ماضي، معروف او مجهول دواړه صیغې او 14 واړه صیغې، او یو د امر شپږ کمې صیغې دي، امر حاضر معروف، هغه شپږ واړه صیغې هغه مبني دي. او یو څومره حروف چې دي، حروف جاره، حروف ناصبه، حروف جازمه او دغه شان حروف مشبه بالفعل، دا ټول څومره حروف چې دي تقریبا 65 پورې جوړیږي. دا ټول حروف مبني دي. حالت رفعی کې چې کم شکل کې وي، اقا شکل کې حالت نسبی او جری کې وي. او اسم متمکن چې دی کنه دا معرب دی. خو بعض علما وایي چې یاره دا همیشه دپاره معرب دی، که عامل وي او که نه وي، که په ترکیب کې وي او که په ترکیب کې نه وي. او بعض علما وایي چې نه، چې کله په ترکیب کې وي یا عامل وي موجود وي نو بیا به معرب وي، خو که په ترکیب کې نه یا عامل نه وي نو بیا به مبني وي. نو ګورئ جی، او دا د بل د دی یو خو اسم متمکن معرب دی چې په ترکیب کې وي نو بیا معرب دی، او که په ترکیب کې نه وي بیا مبني دی. د بعض علماو په نظ باندې. او بعض علما خو وایي چې یاره که په ترکیب کې وي او که په ترکیب کې نه وي، خو دا اسم متمکن دا معرب دی. معرب څه ته وایي چې په حالت رفعی کې یو شکل کې وي، حالت نسبی کې بل شکل کې وي، حالت جری کې بل شکل کې وي. یعنی شکل په حالت رفعی نسبی جری کې بدلیږي را بدلیږي، هغې ته معرب وایي. او دغه معرب ته اسم متمکن هم وایي. ټیک شو جي. بیا دا بله د دې خبره دا ده چې دا د مبني الاصل په شانتې نه وي. اسم متمکن د مبني الاصل په شان نه وي. اسم متمکن د مبني الاصل پشان نوی. دا خود دې تعریف شو. اسم متمکن معرب دی او د مبنی الاصل پشان نوی. اسم متمکن معرب دی او د مبنی الاصل پشان تی نوی. ٹھیک شو. لکه مثلا ګورئ حالت رفعی کی، حالت رفعی، حالت نسبی او حالت جری، دا درې حالت وي. همیشه به یو اسم په دې درېو حالتو کې وي، یا به په حالت رفعی کې وي، یا به حالت نسبی کې وي، یا به حالت جری کې وي، او یا به یعنی مبني به وي. یعنی درېوانو حالتو کې به یو شکل کې وي. حالت رفعی نسبی جری کې به یا شکل بدلیږي یا به شکل نه بدلیږي. که حالت رفعی نسبی جری کې په درېوانو حالتو کې شکل بدلو نو دا به بیا اسم متمکن یا معرب به وي. او که حالت رفعی نسبی جری کې هم په یو شکل کې هغه به بیا مبني وي. نو بیا به وګورئ چې مبني الاصل دي، درې چې کوم مبني الاصل دي، یو فعل ماضي، یو تمام حروف، او یو امر حاضر معروف، هغه درې یا به هغه او یا به اسم غیر متمکن. دا اسم غیر متمکن تعریف لږ وروسته کوو جي. لکه مثلا ګورئ اوس دا زیدون دی، زیدون حالت رفعی کې به موږ سره زیدون وي، حالت نسبی کې به را سره زیدن وي، او حالت جری کې به را سره زیدین وي. نو ګورئ دا درېواړو حالتو کې دلته حالت رفعی کې یو شکل کې دي، اعراب یو شانته دي، حالت نسبی کې اعراب بدل دي، او حالت جری کې اعراب بدل دي. ٹھیک شو جی. او ګورئ دا به د عامل د وجې وي ښه. لکه مثلا ګوره دا جاء پکې عامل دی، جاء فعل دی او فعل همیشه فاعل غواړي، نو دا جاء او فاعل همیشه حالت رفعی کې وي. نو جاء زیدون
نو د دې عامل چې دی هغه جاء دی او معمول یا معرب معمول هم ورته وایي او معرب هم ورته وایي نو دا د زیدون معرب دی معرب څه ته وایي چې د آخري حرف اعراب بدلیږي را بدلیږي هغه اسم ته معرب وایي او دغه معرب ته اسم متمکن هم وایي ٹھیک شوه او دغه شان رأیتو فعل فاعل دی او رأیتو زیدن رأیتو فعل فاعل دی او فعل فاعل دپاره د مفعول ضرورت وي د متعدي فعلونو دپاره نو هغې کې وګورئ او حالت د مفعول چې دی حالت نسبي کې وي همیشه یا به دو زبر یا به یو زبر وي او یا به یا ساکن او مخکې به زبر وي ٹھیک شو جی یا به یا ساکن مخکې زیر وي نو دا درې حالتو کې وي نو ګورئ دا زیدن حالت نسبی کې دی او مررتو بزیدن د زید سره به با جاره ولګې نو با جاره عامل دی او د ده نه پس دا زیدن چې دی دا مجرور معرب دی مجرور ورته وایي ځکه او معرب هم دی او دا عامل چې دی دا معمول غواړي نو معمول هم دی ٹھیک شو جی نو ګورئ اسم متمکن څه ته وایي اسم متمکن هغه اسم ته وایي چې هغه معرب وي او د مبني الاصل په شانتې نه وي او حالت رفعي نسبي جري کې شکلونه بدلیږي حالت رفعي نسبي جري کې اعراب بدلیږي د آخري حرف اعراب بدلیږي د عامل د وجې نه او بعض علما وایي که عامل نه وي نو بیا به دا مبني وي لکه زیدون دی نو دا زیدون دی نو ګورئ دا زید اسم نه دی زید اسم دا چې مونږ صرف زید وایو نو مونږ وایو زید مونږ زیدون نه وایو یا که حالت نسبی کې وي او بیا مونږ وایو زید بیا موقع یو زید وایو دا دال آخري حرف ساکن کو نو ګورئ حالت رفعي کې بیا زید راځي چې عامل یې نه وي حالت نسبي کې زید راځي حالت جري کې زید راځي د بعضو علماو په نسب باندې دا چې وایي چې کله عامل وي یا په ترکیب کې وي ترکیب مثلا ګورئ دا جاء فعل دی او زید فاعل فعل چې میلاو شي نو دا ته جمله فعلیه وایي دې ته ترکیب وایي نو چې داسې په ترکیب کې وي په جمله کې موجود وي دا زید په جمله کې وي دا د جملې په منځ کې وي یا د ده نه مخکې یو کلمه وي یا د وروسته یو کلمه داسې څه کلمې د دې نه مخکې وروسته وي نو بیا به دا دغه وي معرب به وي او که د نه مخکې وروستو کلمې نه وي یا په جمله کې نه وي یا ترکیب کې نه وي یا د ده نه مخکې عامل نه وي نو بیا به دا زید مبني وي ٹھیک شو او مبني هغې ته وایي چې حالت رفعي نسبي جري کې یو شکل کې وي هغه اعراب بدلیږي نه هم یو حالت کې وي خجی دا خو اسم متمکن معرب دی او دا د مبني الاصل په شان نه وي او حالت رفعي نسبي جري کې د عامل د وجې نه بدلیږي را بدلیږي ٹھیک شو دا خو اسم متمکن اوس راځو اسم غیر متمکن ګورئ جی دا مبني نه دی مبني هغه اسم ته وایي چې حالت رفعي نسبي جري کې په یو شکل کې وي اعراب یې نه بدلیږي او دا مبني چې دی نو بعض علما وایي چې یاره دا مبني دوه قسمه دی یو ته مبني الاصل وایي ٹھیک شو او دا مبني الاصل بیا درې دي یو فعل ماضي یو امر حاضر معروف او بل چې دی تمام حروف مبني دوه قسم دی یو ته مبني الاصل وای یو ته غیر مبني الاصل وای دی بل ته غیر مبني الاصل وای غیر مبني الاصل نو دا غیر مبني الاصل چې دی کنه دې ته اسم غیر متمکن هم وای ٹھیک شو د دې غیر یو مبني الاصل دی یو غیر مبني الاصل مبني الاصل مطلب دا دی چې ذاتی مبني دي او یو غیر مبني الاصل مطلب دا دی چې ذاتی مبني خو نه دي خو د مبني سره مشابهت لري د مبني په شانتي وي یا به په معنا کې مشابهت لري او یا به چې د څنګه حروف محتاج وي تمام حروف ټول حروف خو هغه مبني دي کنه نو دغه شانتي دا بعض دا غیر مبني الاصل چې دي دا به یعنی څنګه حرف محتاج وي داسې به دا غیر مبني الاصل اسم هم محتاج وي یا یو حرف چې دی که نه یو حرف هغه به دغه یو کلمې ته هغه شامل وي نو هغې ته غیر مبني الاصل وایي ټیک شوه نو ګورئ دا مبني الاصل درې دي فعل ماضي امر حاضر معروف او تمام حروف دا مبني الاصل دي مبني دوه قسمه دي یو ته مبني الاصل وایي ته غیر مبني الاصل وایي اوس دا غیر مبني الاصل نه دي جي دې ته اسم غیر متمکن هم وایي اسم
غیر متمکن هم ورته وایي. اسم غیر متمکن یو ګوره اسم متمکن دی. دا اسم متمکن څه ته وایي؟ دا معرب اسم ته وایي او دا د مبني الاصل په شان نه وي. او د تمکن معنی ده، متمکن دا د تمکن نه جوړ شوی. د تمکن معنی ده، د تمکن معنی ده ځای ورکول یا قدرت لرل. ځای ورکول یا قدرت لرل. لکه دا اعراب له ځای ورکوي. ګوره زیدون ته وګورئ، دلته اعراب یو شانتي دی، له یو شان اعراب ورکړ. زیدن دا بل شانتي اعراب یې دله ورکړ. زیدین دله بل شان اعراب ورکړ. نو اعراب له په آخري حرف اعراب له ځای ورکوي، نو دته ځکه تمکن وایي. تمکن معنی ده ځای ورکول. ټیک شوه؟ او غیر اسم غیر متمکن هغې ته وایي چې اعراب له ځای نه ورکوي. غیر متمکن چې لکه متمکن نه دي، تمکن یعنی ځای نه ورکوي، قدرت نه لري. ټیک شوه؟ نو دا اسم غیر متمکن چې دي دا د یو کلمې آخري حرف له اعراب نه ورکوي، اعراب له ځای نه ورکوي. ټیک شوه؟ دې ته ځکه غیر متمکن. متمکن معنی ده ځای ورکول، غیر متمکن معنی ده ځای نه ورکول. ټیک شوه؟ نو ګورئ متمکن دا اعراب له ځای ورکوي، آخري حرف اعراب له ځای ورکوي. غیر متمکن آخري حرف اعراب له ځای نه ورکوي. نو ګورئ دا اسم غیر متمکن چې دی دا د مبني الاصل په شانتي وي. اسم غیر متمکن د دې تعریف درته اوس کوم. اسم غیر متمکن دا د مبني الاصل په شانتي وي. اسم غیر متمکن د مبني الاصل په شان وي، په شانتي وي. غیر دا اسم متمکن د مبني الاصل په شان نه وي. وګورئ جی، مبني الاصل په شان نه وي. اسم غیر متمکن د مبني الاصل په شانتي وي، د مبني الاصل په شان وي. ټیک شوه؟ یعنی هغې سره مشابهت لري. نو دا کتاب کې لیکلي وي اسم غیر متمکن د مبني الاصل مشابه وي. مشابه ته موږ په پښتو کې وایي په شان. هلکه وایي دا رور او دا رور د یو بل مشابه دي، لکه مطلب د یو بل په شانتي دي. ٹھیک شو؟ نو مبنی الاصل دا عموم دغه مشابه دي. دا اسم غیر متمکن د مبنی الاصل مشابه دي. اسم غیر متمکن د مبنی الاصل مشابه دي. دا مشابهت، دا یو شانواله، دا به یا په دغه کې وي یا به په معنا کې وي. لکه د عین چې دی که نه، د عین دا د سوال دپاره کېږي. یعنی مطلب زه تا نه تپوس کوم عین تذهبو، ته چېرته ځې؟ عین. نو ګوره دا هم د سوال دپاره استعمال شو. یو حمزه دی، حمزه، دا حمزه هم د سوال دپاره کېږي. ٹھیک شوه؟ اتضرب زیدن، اتضرب زیدن، آیا تا زید ووهلو؟ ما تا نه تپوس وکړو آیا تا زید ووهلو؟ نو ګوره دا حمزه هم چې دی که نه، دا هم د دغه دپاره استعمالیږي، د سوال دپاره. او دا عین چې دی دا هم د سوال دپاره استعمالیږي. نو دا عین چې دی که نه، دا اسم غیر متمکن دی، اسم غیر متمکن دی. او دا حمزه چې دی دا حرف دی، حرف. نو ما تاسو ته ویلو تمام حروف مبني دي، تمام حروف مبني دي. نو ګوره د اسم غیر متمکن دا عین چې دی د په معنا کې د حرف سره مشابهت ولرلو که نه. نو ګوره د عین معنا هم ده چرته د سوال دپاره استعمالیږي، او دا حمزه هم د سوال دپاره استعمالیږي. نو ګوره مشابهت یې په معنا کې ولرلو. یا چې دی د بعوده معنا ده، بعوده، بعوده دا فعل دی، فعل ماضي ده. بعوده، بعوده معنا ده لرې شو، هغه یو مذکر غایب لرې شو. او هیهاته چې دی که نه، هیهاته، هیهاته دا اسم فعل دی، اسم فعل. نو ګوره د هیهاته معنا هم دا لرې شو، او د بعوده معنا هم دا لرې شو.
نو وګورئ دا هیهات چې دی دا اسم غیر متمکن دی هیهات اسم غیر متمکن دی نو دا وګوره د دې فعل ماضي سره مشابهت ولرلو که نه نو مبني الاصل سره مشابهت ولرلو نو ځکه ورته دا وایي چې یاره اسم غیر متمکن د مبني الاصل په شانتې وي نو ګورئ د هیهات معنی هم د لرې شو دا اسم غیر متمکن دی او دا چې دی د فعل ماضي په شانتې معنی دا هم لري د هیهات چې کومه معنی ده نو دا فعل ماضي هماغه معنی ده ٹھیک شو نو په معنی کې د یو بل سره مشابهت ولرلو یا ګورئ دا اسماء موصوله چې دي اسماء موصوله دا مخکې را روان دي انشاءالله تاسو به وپېژنئ اسماء موصوله څه ته وایي اسماء افعال څه ته وایي اسماء اصوات څه ته وایي اسماء ظروف څه ته وایي اسماء کنایات څه ته وایي ضمایر څه ته وایي دا ټول به انشاءالله په ترتیب باندې وپېژنئ نو دا اسماء موصوله چې دی کې یو اسم موصول وي اسم موصول نو دا اسم موصول چې دی که نه دته د صلې ضرورت وي د سره یو بله کلمه وي هغې ته صله وایي نو دا موصول او صله چې ملو شي دا د جملې یو جز جوړ شي د جملې یو جز جوړ شي ځان له اسم موصول چې دی دا د جملې جز نه جوړیږي دا موصول به خامخا د سره به صله لګې نو بیا به دا د جملې یو جز به جوړیږي موصول او صله چې ملو شي بیا به یا مبتدا شي یا به خبر شي د جملې یو جز به خامخا جوړیږي نو ګورئ جی اسماء موصوله څنګه من دی من دا یو حرف دی او تمام حروف چې دی دا دغه دي مبني الاصل دي مبني دي نو ګوره دا من چې دی دا ځان له من اسم معنی نه ورکوي او که زه ووایم من البصرة إلى الكوفة ٹھیک شوه من البصره ګورئ د من دا من چې دی که نه دا د یو بلې کلمې محتاج و ځان له د اسم معنی نه وه نو ګوره بله کلمه ورسره بصره شو دقه شان دا اله چې دی دا محتاج و نو د سره مې دا بله کلمه ولګوله نو د هغه احتیاج ختم شو ٹھیک شوه نو ګوره څنګه چې حرف د بلې کلمې محتاج وي دقه شان د اسم موصول هم د صلې محتاج وي نو ګورئ اوس دلته کې په دې احتیاج کې د محتاجوالي کې د یو بل سره د اسماء موصوله چې دي دا اسم غیر متمکن دي او دا من چې دی دا حرف دی نو حرف خو مبني الاصل دی او دا اسم غیر متمکن چې څنګه حرف محتاج دی دقه شان اسم موصول هم محتاج دی د صلې محتاج دی نو ګوره دلته په احتیاج کې د یو بل سره مشابهت ولرلو نو ځکه دا اسم غیر متمکن ته وایي چې یاره دا د مبني الاصل په شانتې وي مبني الاصل سره مشابهت لري دا مشابهت په یا د معنی سره وي یا به دا مشابهت چې دی د احتیاج سره وي یا د دې نور قسمونه دي هغې سره به د دې احتیاج وي نو دا مبني الاصل دي اوس دا اسم غیر متمکن چې دي که نه اسم غیر متمکن د بیا 8 قسمونه دي یو ته ضمایر وایي ضمایر دا د ضمیر جمع ده او ضمیر د اسم په ځای چې کوم لفظ استعمالیږي هغې ته ضمیر وایي نو دا اسم غیر متمکن 8 قسمونه دي ضمایر دي او اسماء موصوله دي اسماء افعال دي اسماء اصوات دي اسماء ظروف دي اسماء کنایات دي او اسماء اشارات دي دا 8 قسمونه دي یو ګورئ ضمایر دي اسماء اشارات اسماء موصولات اسماء افعال اسماء اصوات اسماء کنایات او اسماء ظروف او یو بل پکې پاتې شو نو د اسماء افعال نو دا ټول 8 قسمونه شو د اسم غیر متمکن نو د دې اسم غیر متمکن چې څومره قسمونه دي که نه مخکې را روان دي انشاءالله په یو قسم باندې به پوره درس اپلوډ کوو انشاءالله پوره درس په یو د اسم غیر متمکن په یو قسم به پوره درس کوو انشاءالله نو ګورئ دا اسم غیر متمکن دا په حالت رفعي کې کم شکل کې وي د مبني الاصل په شان دی په حالت رفعي کې چې کم شکل کې وي هماغه شکل کې حالت رفعي نسبي کې وي حالت جري کې وي زه به اوس تاسو ته د اسم غیر متمکن یو مثال ولیکم لکه مثلا ګورئ ضمایرو کې به مونږ یا اسماء اشاراتو کې به یو واخلو حالت رفعي حالت نسبي او حالت جري نو ګوره دا درې وانه حالت مې ولیکه اوس درته زه د مبني د اسم غیر متمکن اعراب لیکم لکه مثلا ګورئ په ضمایرو کې موږ سره دی انا معنی ده زه
یعنی په د انا معنا په عربی کې چې وایي چې زه که نه نو وایي انا نو دا انا د واحد متکلم دپاره راځي کوم کس خبره کوي چې یاره لکه زه نو هغه ته متکلم هم یا مخاطب ورته وایي نو دا انا حالت رفعي کې معنا وي دا انا چې دا ضمیر دی د اسم په ځای باندې استعمالیږي د نوم په ځای باندې استعمالیږي نو دا اسم غیر متمکن یو قسم دی د اسم غیر متمکن د ضمایرو نه یو قسم راواغسو نو انا چې دی دا اسم غیر متمکن دی په حالت رفعي کې هم انا وي په حالت نسبي کې هم انا وي او حالت جري کې هم انا وي د دې ته اسم غیر متمکن وي چې یاره څنګه مبني الاصل څنګه دغه وي حالت رفعي نسبي جري کې یو شکل کې وي دقه شانتې ده اسم غیر متمکن هم حالت رفعي نسبي جري کې یو شانتې وي لکه مثلا اوس په زه واخلم هؤلاء حالت رفعي کې هم هؤلاء وي حالت نسبي کې هم هؤلاء وي او حالت جري کې هم هؤلاء وي یا حالت رفعي کې وي هذا حالت نسبي کې هذا حالت جري کې هذا ټیک شو جی نو دا اسم غیر متمکن دي نو ګورئ اسم غیر متمکن څه ته وایي چې هغه د مبني الاصل په شانتې وي اوس راځو د اسم متمکن له نو اسم متمکن کې چې دی که نه اوس لکه دا اسم متمکن دا معرب دی نو دې کې کم کم څیزونه معرب دي نو ګورئ یو خو دا اسم متمکن کې دغه دا چې کله عامل وي د یو کلمې د یو اسم نو هغه ته اسم هغه معرب وي او یا د فعل مضارع 12 صیغې د فعل مضارع 12 هغه 2 صیغې چې دي که نه د فعل مضارع 2 صیغې چې هغې کې نون جمع مؤنث وي د مؤنث هغه 2 د جمع صیغې دي یو یضربنه معنا هغې ټولو ښځو وهلو کړه او تضربنه تاسو ټولو ښځو وهلو کړه یضربنه هغې ټولو ښځو وهلو کړه او تضربنه تاسو ټولو ښځو وهلو کړه د دواړو په اخره کې نون راځي لکه مثلا ګورئ یضربنه یضربنه د دې په اخره کې نون دی او تضربنه د دې په اخره کې نون دی نو دې دواړو نونونو ته نون جمع مؤنث وایي نون جمع مؤنث مطلب دا دی چې دا یضربنه هم د جمع د نون د جمع صیغه ده د مؤنث د جمع صیغه ده او تضربنه هم د مؤنث د جمع صیغه ده نو دې دواړو صیغو ته د دې دواړو ته نون جمع مؤنث وایي نو دا یضربنه او تضربنه چې دي دا همیشه مبني دي دا مبني دي دا به دلته کې دغه وي همیشه به دا مبني وي او د دې نه علاوه د مضارع بیا نورې 12 صیغې پاتې شوې 12 صیغې پاتې شوې دغه 12 صیغو کې علماء محققین وایي چې په دې کې دا کمې 15 د پیش والا اخره کې پیش دی یضربو بیا واحد مذکر غایب یضربو بیا واحد مؤنث غایب تضربو بیا واحد مذکر حاضر تضربو بیا واحد متکلم اضربو بیا د تثنیه او جمع متکلم نضربو نو دا 15 د پیش صیغې دي که دغه پیش صیغو سره د تاکید هغه نون ولګي نون خفیفه یا نون ثقیله نو هغه به بیا دغه بشي دا 15 صیغې به مبني بشي که دا نون د تاکید نون ورسره وي او که د تاکید نون ورسره نه نو بیا به دا دا به بیا معرب وي او دا 9 صیغې چې نورې کومې پاتې شوې یضربانې یعنی دا چې کوم د غایبو دوو مذکرو غایبو دپاره تثنیه مذکر غایب دپاره یضربانې راځي بیا تثنیه مؤنث غایبو دپاره تضربانې راځي بیا تثنیه مذکر حاضرو دپاره تضربانې راځي بیا تثنیه مؤنث حاضرو دپاره تضربانې راځي نو یو ځل یضربانې وي او 3 ځل تضربانې وي یضربانې تضربانې او یو جمع مذکر غایب یضربونه او یو جمع مذکر حاضر تضربونه او یو واحد مؤنث حاضره تضربینه نو دا 12 صیغې شوې دا 9 صیغې شوې دې ته نون اعرابي والا 9 صیغې وایي دا نون اعرابي ورته ځکه وایي چې دا بدلیږي را بدلیږي د اعراب غورځېږي ټیک شوه جي نو دقه نون اعرابي دا 9 صیغې چې دي نو دقه معرب دي
او دا د چې کوم د مضارع دا پنځه د پیش والا اخره کې چې پیش راځي هغه صیغې سره چې کله د نون د تاکید نون نه وي که نه نو هغه به بیا مبني معرب وي او که د تاکید نون هغه پنځو صیغو سره نو بیا به هغه مبني وي. او بعض علما وایي محققین علما خو وایي چې صرف دا پنځه صیغې سره نون تاکید ولګي نو دا به مبني کیږي هغه اووه د نون اعرابي والا به نه مبني کیږي. او نور بعض علما وایي عام علما وایي عام علما محققین نه عام علما وایي چې یاره دا کم د پیش آخري کم پیش راځي نو دام مبني کیږي که د تاکید نون ورسره ولګي او دا نون اعرابي چې دي دام مبني کیږي. ټیک شوه خو د زیات مضبوط قول هغه د علماء محققین دی. ټیک شو دي نو ان شاء الله په هغې باندې به زموږ بل درس ان شاء الله کوو به او دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.